أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سورة یونس آیت نمبر 3 دې آیت کې الله تعالی خپل قدرت او د ځمکې د اسمانونو پیدا کول او د هغو تدبیر تنظیم او د قیامت په ورځ باندې د شفاعت بیان کوي او بیا په آخر کې امر کوي چې دغه پروردګار دا د تاسې خالق ده، د تاسې رب ده، د دې ذات تاسې عبادت وکړئ، له دې نه سوا بل خالق رازق تاسې ته نشته، او وایي تاسې ولې پند او نصیحت نه اخلي. نو فرمایي ان ربکم یقینا پروردگار د تاسې، ربکم د تاسې خالق، ربکم د تاسې رازق، ربکم د تاسې مصلح اصلاح کوونکی د کارونو، الله اغا الله تعالی دی، الذي اغا ذات خلق السماوات چې پیدا کړي د اسمانونه، والارض او ځمکه، فی 6 ایام په 6 ورځې کې، ثم استوى بیا الله تعالی استوا وکړه علی العرش په عرش باندې، یدبر الامر الله تعالی تدبیر کوي، تنظیم کوي، الامر د کارونو د اوامرو، ما من شفیع نسته د سفارشی الا من بعد اذنه مگر پس له اجازت د باری تعالی، ذالکم الله دا الله تعالی سی دی، ربکم دا ستاسی رب دی، خالق دی، رازق دی، فاعبدوه د دې رب عبادت وکړئ، افلا تذکرون نو تاسی ولی پند نصیحت نه اخلی، پس چرا شما پند و نصیحت قبول نمی کنید، تذکر یتذکر تذکرا پند نصیحت قبلول، ان ربکم الله د تاسی خالق رب اغا الله تعالی ده، پیدا کړي د اسمانونه او ځمکې فی 6 ایام په 6 ورځې کې، له اتوار نه شروع چې دا موږ تاسې یک شنبه ورته وایو، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، د جمعې ورځې ته ځکه جمعه وایي چې په دې کې جمع د ټول خلقت وسوه، ټول ځمکې اسمانونه، په دې کې آدم علیه السلام، نور ونې بوټي ګلونه، دا ټول په دې 6 ورځې کې الله تعالی پیدا کړل. ثم استوى بیا الله تعالی استوا وکړه علی العرش په عرش باندې، دا د استوا علی العرش د دې به لیک تفصیل وکړو. استوا دا باب د افتعال ده، استوا یستوي استواء فهو مستوین، استوا دا په لغت کې مختلفې معناګانې لري. یو معنا ده استوى الشیء یعنی مضبوط سو، قوي سو، کلک سو، لکه په دې آیت شریف کې راغلی ده ولما بلغ اشده واستوى آتیناه حکما وعلما، کله چې دا موسی علیه السلام ورسېدو خپل قوت زور ته، واستوى او مضبوط ځوان سو، آتیناه موږ دته ورکو حکما نبوت و علما او پوهه. استوا یستوي دا پخېدلو تم وایي، لکه استوى الطعام روټۍ برابره شوه، موږ تاسې وایي طعام برابر شد، تیار شد، استوا برابرېدل، تیارېدل، پخېدل. استوا یستوي 2 شیان برابرېدل، د 2 شیانو برابرېدل تم استوا وایي، 2 چیز مابین خود برابر شدن. دام په قرآن کې ډېر راځي، قل هل یستوي الاعمى والبصیر، تو دوی ته ووایه آیا بینا او نابینا دا سره برابر دي؟ نه چېرته برابر دي. افلا تتفکرون نو تاسې ولې سوچ نه کوئ؟ استوا په معنا د تقرر سره راځي، تقرر لکه ویل کیږي، دا هم په آیت شریف کې مستعمل ده.
واستوت علی الجودیه د نوح علیه السلام بیړۍ هغې استوا وکړه، تقرر یې وکړو، ټینګه سوه، ودرېده علی الجودیه په جودي غره باندې. دا ټول د استوا لغوي معناګانې دي. لکه په دې بل آیت شریف کې الله تعالی فرمایي وایي ما تاسې ته سورلي پیدا کړې، بیړیګانې مې پیدا کړې، لتستوو علی ظهوره، لتستوو تر څو تاسې برابر سئ د دې سورلیو د بیړیګانو په شاګانو باندې، ځانونه برابر کړئ، ځانونه ټینګ کړئ. دا د استوا مختلفې معناګانې سوې. استوا په معنا د قوت، استوا په معنا د پخېدلو، استوا په معنا د دو شیان برابرېدل، استوا په یو شي باندې تقرر کول. واستوت علی الجودیه د نوح علیه السلام بیړۍ متقرره سوه، کشتۍ برابره سوه په جودي غره باندې. علی العرش، عرش دا په لغت کې مصدر ده په اصل کې. عرشه یعرش عرشا دا اوچتولو ته وایي، عارش اوچتونکي ته وایي. معروش یا عریش هغه شي ته وایي چې تا اوچت کړی، لغت کې دا اوچتولو ته وایي. قرآن کې په همدې معنا مستعمل ده، په معنا د اوچتولو. لکه الله تعالی وایي ما دا د عسلو مچۍ ته وحی وکړه. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الله وایي ما د عسلو مچیو ته وحی وکړه چې تاسې کورونه جوړ کړئ له غرونو له ونو، ومما او له هغه بلډینګونو یعرشون یرفعون چې دا انسانان یې اوچت اوچت جوړوي. عرشه یعرشو، عرش دا اصلا اوچتولو ته وایي. معروش اوچت کړی شوي ته وایي. هغه بعضې باغونه یي هغې ته یې پنجرې ودرولي، کټارې ودرولي، هغه تاکونه دا یې پې اوچت کړي، هغې ته معروشات وایي، مرفوعات. په قرآن کې هم ذکر راغلی وهو الذي انشأ جنات معروشات وغیر معروشات. الله هغه ذات ته چې غوره پیدا کړل باغونه، معروشات مرفوعات لوړ سوي په کټارو پنجرو باندې، او غیر معروشات بعضې نه یې اوچت سوي، غیر مرفوعات. دا د عرش اصلي معنا ده. عرش اوس تختم وایي، سریر الملک د پاچا تخت، او عرش د چت تم وایي. لکه آیت شریف کې راځي خاویة علی عروشها او کالذی مر علی قریة وهي خاویة علی عروشها. یا لکه هغه د الله بنده چې هغه راغی په یو کلي او دا کلی ورانولو، علی عروشها علی سقوفها. عروش جمع د عرش، سقف ته وایي، چت ته وایي. چت تم ځکه عرش وایي چې هغه اوچت وي، هغه بره وي. دلته له عرش نه څه مراد ده؟ ثم استوا، بیا الله تعالی استوا وکړه علی العرش. دلته عرش د الله تعالی یو مخلوق ده، وم آسمان نه بره ده، او دا ټولو ځمکو آسمانونو له دې نه لوی ده. نور کیف کان چاته نه ده معلوم. په دې عرش باندې برسیره د الله کرسی ده، کرسی چوکۍ ته وایي. صرف په حدیث کې دومره وضاحت راغلی چې دا آسمانونه په کرسی کې داسې دي لکه روپۍ په یو ډال کې، په یو سپر کې، په یو میجن کې. او بیا دا کرسی په عرش کې دومره وړه ښکاري لکه یوه روپۍ په دشتو بیابان کې، لکه یو اشرفۍ غجرۍ چې په دشتو بیابان کې واچوي. دا کرسی بیا په عرش کې دومره وړه ښکاري. نور د دې کرسی او د دې عرش کیف کان چاته نه ده معلوم. استوا علی العرش، په دې کې د جمهور اهل سنت والجماعت قول. اهل سنت والجماعت په دې کې څه وایي؟ امام ابو حنیفه رحمه الله، اول به دغه قول ذکر کو. امام ابو حنیفه رحمه الله نه نقل کیږي. ابو مطیع بلخی ابن عبدالله دا وایي مال امام ابو حنیفه نه تپوس وکړو چې که یو څوک وایي چې زه خبر نه یم چې د ما رب په آسمان کې ده که په ځمکه کې ده، دا څنګه ده؟ وایي امام صاحب راته ویل چې دا کافر ده. ولې؟ وایي د الله له وجود نه انکار وکړي، د الله له نه انکار وکړو. الله خپله وایي الرحمن علی العرش استوا، الله په عرش باندې مستوي ده، استوایي کړي کما یلیق بشانه. او دی وایي ما ته معلوم نه ده. وایي بیا مې ورته ویل یو بل کس داسې وایي چې زه دا منم چې الله په عرش باندې مستوي ده، استوایي کړي، خو عرش نه ده راته معلوم چې دا چیرته ده. وایي ده راته وویل چې دا هم کافر ده. وایي ځکه کافر ده چې دا عرش خو په وم آسمان باندې برسیره ده کانو، نو دی ولې له صریح آیت نه انکار کوي؟ افی اعلی العلیین ده، لا ټولو نه په بره مرتبه کې هلته د الله تعالی عرش ده. دا قول نقل کړی ده
شیخ الاسلام ابو اسماعیل الانصاری د دې یو کتاب د په الفاروق کې. دویم قول به نقل کو د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله. هغه په عقایدو کې یو کتاب لیکلی الغنیه لطالبی طریق الحق. دا د کتاب د په عقایدو کې پیدا کیږي په مکتبو کې هر ځای. هغه لیکي وهو بائن من خلقه، وای الله تعالی له خپلو مخلوقاتو نه بیل ده. هغه سینه ده لکه خلق سی وایي چې الله تعالی ارجی ده، وای د سینه ده. لا یخلو من علمه مکان، دی الله له علم نه یو ځای نه ده خالی. ولا یجوز وصفه بانه فی کل مکان، وای دی الله داسې توصیف الله ته داسې خبر کول چې دا په هر ځای کې ده، وای دا بالکل جایز نه ده. داسې به نه وایه، بل یقال بلکې داسې به وایه انه فی السماء علی العرش، الله په آسمان ده په عرش باندې استوا کړي. کما قال جل ثناؤه، لکه الله خپله ویلي د چا ثنا سې ډېره لویه ده. الرحمن علی العرش استوا، وای بل جای ویلی دي ثم استوا علی العرش. بیا وای الله وای سی الیه یصعد الکلم الطیب، الله ته دا پاک خبرې برخیزي. نو صعود خدا معنا سی برخیزي، نو الله تعالی بره ده. بیا وای ګوره نبی علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي وینځه راوسته، وای یا رسول الله زه دا وینځه آزادومه، وای ته ما ته راوله. او وینځې ته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وای این الله، الله چیرته ده؟ فاشارت الی السماء، هغې اسمان ته اشاره وکړه. بیا یې ورته ویل وای من انا، زه څوک یم؟ وای انت رسول الله، ته د الله رسول یې. وای اعتقها فانها مؤمنه، وای آزاده یې که دا مؤمنه ده. وای شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله وای وګورئ نبی علیه الصلاة والسلام د دغه وینځې په ایمان فیصله وکړه. د دې د ایمان فیصله یې ولې وکړه؟ دی ویل چې الله فی السماء. نو معلومه ده دا د ایمان خبره ده، په دې سړی مؤمن کیږي. دا د ایمان رکن ده چې ته به دا عقیده ساتې. دا به نه وایي چې الله هر چیرته ده، داسې به نه وایي. په دې حدیث بعضو اعتراض کړی، وای هغه نبی اسلام داسې نه ورته ویلي چې عین الله. نبی اسلام ورته ویل من ربک، وای دی ورته ویل چې ربی الله. داسې نه ورته ویل چې عین الله، الله چیرته ده. دا رښتیا هم د ابو داود په روایت کې داسې راځي، خو دې ته لږ سوچ وکړئ، دا دوه بیل بیل روایتونه دي. دا یو د ابو داود روایت ده، هغه بیله واقعه ده، او دا بل د مسلم شریف روایت ده، دا بیل روایت ده. دا دواړه یو حدیث نه ده. داسې څوک یو حدیث بولي، په دې کې دوی خطا شوي دي، ځکه دا اول حدیث چې ده چې دا نبی اسلام ورته ویلي عین الله، دا د مسلم شریف روایت ده. او دا دویم چې ده هغه د ابو داود روایت ده. په اول حدیث کې هغه یو صحابي ده، معاویه ابن ابي الحکم ده، او په دې دویم کې راوي هغه شرید ده. په هغه اول حدیث کې صحابي وایي چې یا رسول الله لمانه یو خطا شوي ده، زه په کفاره کې وینځه آزادوم. نبی اسلام ورته ویل وینځه ما ته راوله. په دې دویم حدیث کې شرید صحابي وایي چې یا رسول الله د ما مور وصیت کړی چې زه یې وینځه آزادوم. نبی اسلام ورته ویل ته ما ته وینځه راوله. نو دا بیل بیل واقعات دي، دا یوه واقعه نه ده. دا بعضې خلک په دې باندې دوکه شي، خطا شي. دا د مسلم او د ابو داود حدیث دا دواړه یو حدیث وګرځوي. دا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله رأیه ده. امام مالک رحمه الله په دې باب فرمایي، هغه وایي الاستواء معلوم، وایي استوا معلومه ده، دا د الله صفت ده، الله په عرش باندې مستوي ده. والکیف مجهول، کیفیت مجهول ده، داسې نسې ویلی لکه ما غوندي. له ځان سره به تشبیه نه کوې، له مخلوق سره به د الله تشبیه نه کوې. داسې به وایې الله په عرش مستوي ده کما یلیق بشانه و جلاله، بس خلاص، نور به وړاندې نه ځې، ځکه د الله د صفاتو نور تفصیل کیف موږ ته نه معلومیږي. وایي الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعة، وایي د دې خبرو سوالونه کول دا بدعت ده. دا خبرې به سړی له چا سره چیړي نه، له دې سره به په چا کې بحثونه نه کوي. دا د امام مالک صاحب رایه ده. همدغسې قول له ام سلمې رضی الله تعالی عنها چې هم نقل سوی ده، چې هغې هم همداسې ویلي دي په یو روایت کې. تفسیر آلوسی چې روح المعانی ورته وایي، مشهور تفسیر ده. هغه وایي دا ټول تحقیق را نقل کړی، دا کوم چې ما درته وویل. هغه بیا په اخیر کې وایي
وقریب من هذا القول وای دې ته نږدې ده دغې خبرې ته دا موږ چې کوم بیان وکړو وای دې خبرو ته نږدې ده ما یصرح به کلام کثیر من ساداتنا وای دې خبرو ته نږدې ده هغه ډېر تصریحات چې موږ د سردارانو د مشرانو الصوفیة د صوفیه کرامو وای د موږ د صوفیه کرامو الفاظ دغو خبرو ته نږدې دي دا کوم چې موږ درته نقل کړو له امام ابو حنیفه نه له امام مالک نه له شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله نه او د مسلم شریف له حدیث نه وای دغو خبرو ته د موږ د صوفیه سردارانو خبرې نږدې دي فانهم قالوا د موږ سردارانو صوفیه کرامو داسې ویلي ان هذه المتشابهات تجري على ظواهرها وای دا متشابهات به ټول جاری کیږي په خپل ظاهر باندې نو ته به داسې وایې الرحمن على العرش استوى الله په عرش باندې مستوي ده نور مع القول بالتنزیه سره له دې چې د الله تعالی صفایي به کوي الدال علیه قوله د الله ته صفایي به کوي الله به په استوا علی العرش کې له مخلوق سره نه مشابه کوي ولې به نه مشابه کوي الدال علیه قوله تعالی و دا عدم تشبیه باندې د الله دا قول دلالت کوي لیس کمثله شیء د الله په شان باندې بالکل شی شته نه نو ته به د الله تشبیه نه کوي چې الله په عرش داسې مستوي ده لکه زه چې په کرسۍ ناست یم دا بیا د مجسمه و عقیده ده دا د مشبهه و عقیده ده بلکې وایي بس الرحمن علی العرش استوا دا عقیده به لري کما یلیق بشانه و جلاله له چا سره به تشبیه نه کوي دا وایي د اکثر صوفیانو د موږ د مشرانو وایي همدغه عقیده ده راغلو هغه بلې خبرې ته لکه بله ورځ یو ملګري م دا خبره وکړه وای موږ اورېدلي چې سړی به وایي چې الله هر ځای ده هر چیرته ده دا وایي د معتزله و عقیده ده دا د جهمیه و عقیده ده دا د اهل سنت والجماعت عقیده نه ده د دې آیت شریف په تفسیر کې څه تفاسیر راواخلي روح المعانی راواخلي تفسیر نصفی راواخلي ابو سعود راواخلي حنفي عالم ده تفسیر مظهری راواخلي بیخي دا اوسه وختو کې لیکل شوی ده ټول همدې خبر باندې تصریح کوي لکه دا کوم چې ما درته وویل او په بله خبر باندې په هغې باندې رد کوي چې دوی وایي چې دا تعویل په دې کې کوي وایي استوا علی العرش یعنی په عرش باندې مسلط ده په عرش باندې غلبه کړې ده دا خو وایي ته تعویل کوي وایي وصف چې د الله تعالی صفات چې تر څو په ظاهر جاری کیږي تر هغې پورې به څوک پکې بل تعویل نه کوي لکه دا موږ تاسې عقایدو کې وایو وایي د ید معنا به په قوت نه کوي ید الله فوق ایدیهم د الله ید د دې د ایدیو برسیره و د دې معنا د لاس معنا به په قوت نه کوي وایي قوت خو د الله بل صفت ده ته چې د ید معنا هم په قوت سره وکړې نو خو دوه صفته د یو کړو یو صفت پکې ولاړ پکې ختم سو ثم استوا بیا الله تعالی استوا وکړه مستوي شو په عرش باندې څنګه چې د شان سره برابر و یدبر الامر دبر یدبر تدبیر دا باب د تفعیل ده له دبرنه دبر عاقبت توای انجام توای آخر توای تدبیر دا د کارونو په آخر کې نظر کول توجه کول دلته مراجنه تنظیم ده تدبیر ده الله تعالی تنظیم د اموراتو کوي ما من شفیع نسته د سفارشی شفیع شفاعه یشفعو اصلا جفت کولو توای جوړه کولو توای لکه شفعه دې ته وایي چې تا په ګاونډ کې کور خرڅ سي په ګاونډ کې او ته په هغې دعوه د شفع وکړې الشفیع هم هغه کور خپل کور سره متصل کی له خپل کور سره سریح کی شفاعت سفارش تم وایي سفارش ته ولې شفاعت وایي ځکه په شفاعت کې هغه سفارش کې هغه شفیع هغه ګناهګار له خپل ځان سره متصل کی و عدم مؤاخذه کی لکه د قیامت په ورځ نبی علیه الصلاة والسلام به شفاعت کوي یعنی هغه امتیان چې هغه ګناهګار وي نبی اسلام به شفاعت وکي نو دوی به په عدم مؤاخذه کې نبی علیه الصلاة والسلام پسې روان شي نبی علیه الصلاة والسلام گرفت مؤاخذه خو نه کیږي د ده د سفارش له وجې نه به هغه امتیان هم معاف سي خدا شفاعت د الله تعالی په اجازت باندې به کیږي د الله له اجازت نه غیر څوک په خپله باندې سفارش نسی کولی که انبیا دي که شهیدان دي که ملایکه دي که علما دي که د قرآن حافظان دي دا ټول که د قیامت په ورځ شفاعت کوي د الله له اجازت نه وروسته ما من شفیع نسته د سفارش کوونکی الا من بعد اذنه مگر وروسته له اجازت د باري تعالی نه ذلکم الله
دا الله تعالی ربکم د تاسې رب دی کوم چې اسمانونه پیدا کړي ځمکې پیدا کړي په شپږ ورځې کې هغه ذات چې استوا علی العرش کړي هغه ذات چې هغه تدبیر د کارونو کوي تنظیم د کارونو کوي هغه ذات چې د اجازت نه غیر څوک سفارش نسی کولی دغه الله د تاسې رب دی فاعبدوه د دې الله تعالی عبادت وکئ افلا تذکرون نو تاسې ولې پند نصیحت نه قبلوئ تر همدې پورې بس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر قبول و منظور کې که څه زیادت و نقصان شوی تی موږ ته معافي وکړه په حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړه ظاهري باطني ټول بیماریو ته مې الله صحت عافیت نصیب کړي بندیان د اسلام یا الله په خیر و عافیت سره کورونو ته راولې د مجاهدینو د اسلام حافظ و ناصر سي یا الله څوک چې تا د دین خدمت کوي هر څوک وي هر چیرته وي ته حافظ ناصر مددگار شه کافران ظالمان کوم چې اسلامي ملکونو کې شر و فساد غواړي الله ته تباہ برباد نیست و نابود کړي وصلی الله تعالی علی خیر